بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو دا بازیرا.com دی او زه اقبال خانم کتونکو موجود یو د کوټه قلا ګراوند کې چرته چې د سیام سکول ماشومان چې دی پاغه کې جنکه لکان دوانه دي هغه مختلف ماډلز جوړ کړي دي دلته کې دا ایگزیبیشن لګیدل دي خلک پاغه کې ډیر زیات دلچسپي اخلي هغه ماشومان نو بم تاسو نه کوي چې هغه دغه ماډلز چې هغه کوم مختلف جوړ کړي چې په سنس جوړ کړي دي او سم میسج ورکړي دنیا ته کتونکو سم ماشومان را سره موجود دي چې هغه دغه بهترین ماډل جوړ کړي دي دا غو ته پوس کو چې هغه د دغه ماډل نه سم میسج ورکول غواړي بچو دا راته وایي چې تاسو دا کوم ماډل جوړ کړی دی د دې څه مقصد دی او سم میسج ورکول غواړي دا ډیم دی د ډیر په هایټ کې ځکه دی چې کوم سټورډ واټر دی هغه چې دی پوتنشل انرژي کې دی دې نه بعد چې کله دا په موشن کې چې دا هغه نه بعد چې هغه کاینټیک انرژي ته چینج شي څنګه چې دا ټرباین مونږ اون کوو نو دې نه بعد چې دی دا اون شو دا میکانیکل انرژي ته چینج شو شیفټ پر روټیټ کیږي جنریټر اون شو دا غینه به چې الکتریسيټي پروډوس شو او آوټلیټ کوم واټر چې دی هغه په هغه سایډ باندې کیږي مور سټوډنټس را سره موجود دي چې باغو په ګلوبل وارمنګ باندې یو ډیر ښه ماډل تیار کړی دی دا غو نه اورو دا غو نه تاسو کو چې هغه د ګلوبل وارمنګ پیجنی او کنه اسی ماډل لیدل دی جوړ کړی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته وایي چې د ګلوبل وارمنګ باندې تاسو ډیر بهترین ماډل تیار کړی دی نو ګلوبل وارمنګ څه شی دی تاسو ته پته شته؟ ګلوبل وارمنګ کم والکینیک ایرپشن او کم دا کارخانې چې کوم دي او کم ویکل سموک چې دی دې دا سموک چې دا بره کم دغه ته چې نو اټموسفیر ته وخی چې او دلته الته هغه جمع کیږي پر کم شواګان چې کله ځمکې ته راځي او دا واپس ریفلیکټ شي نو دغه ګیسز چې نو دغه ونیسي هغه شواګانې ونیسي دې لاس زموږ ځمکه چې نو هغه ورځ ته ورځ ګرمیږي او د دې لاس چې کوم دی نو په پولر ریجن باندې کوم سنو دا او ګلیشیرز دي دا هغه میلټ شي دې لاس سیلابونه راتلوم ډېر زیات خطر وي. څه میسج ورکول غواړئ د دغه ماډل په ذریعہ باندې خلکو ته؟ زه به دا میسج ورکول غواړم چې پلیز تاسو چې کوم دی نو کارخانو کم اوبه چې دوست خراب پرېږدي هغه ول فلټر کوئ او بیا چې بیا راپرېږدئ کم ګاډي چې دی په ځای چې نو سایکلز چې نو استعمالول به ډېر ښه وي ځکه چې کوم د دې سموک د کېږي هغه سموک هغه پولیوشن به کم شي. تاسو وکړه چې دغه ماشومانانو چې دی یوازې ماډل نه دی جوړ کړی بلکې پورا داغي په باره کې سټډي کړی دا خلکو ته دغه میسج ورکول غواړي چې د ګلوبل وارمنګ کم چې د ویکلز نه دغه ګیسز خارجيږي یا د فیکټریز نه نو په تحصیل بریکوټ کې د بدقسمتۍ خبره ده چې څومره فیکټریانې دي که د ماربل دي که د بل څه دي نو هغو دغه فلټر پلانټس د هغو سره بالکل نشته نو دا ماشومانان چې دي دو هغو له دغه میسج ورکوي چې په هره کارخانه کې د یو فلټر پلانټ چې کم د هغې نه ویسټیج راځي واټر راځي هغه د فلټر کېږي او بیا د هغې نه بعد هغه چې دی نو نالو ته یا خوړن یا سیند ته چې دی نو هغه د پرېښودی کېږي. نور ماډلز را سره ډېر شی موجود دي د هغې ماشومانانو سره هم ته خبرې اترې کوو. یو بله ماشومه را سره موجوده ده چې هغې د ډي ان اے یو ماډل جوړ کړی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه دې نوم دی او په کم کلاس کې؟ زما نوم صوبیا عزیز دی او په 10 کلاس کې یم. دا راته ووایه چې د ډي ان اے ماډل دې جوړ کړی دی نو ډي ان اے پېژنې چې څه دی؟ یس سر ډي ان اے چې دی دا زموږ په باډي کې زموږ باډي چې دی دا د سیل نه جوړي او په سیل کې دننه نیوکلیس وي او په نیوکلیس کې دننه دا ډي ان اے چې دا زموږ هیریډیټي مټیریلز کم جینز چې دی هغه ټرانسفر کوي. کتونکو د دغه پروګرام چیف ګیسټ مختار رضا خان ناصر موجود دی د هغو نه تپوس کوو سر دا راته ووایي نن چې تاسو کوم دا ماډلز ولیدل د ماشومانو دغه ټیلنټ څنګه راته ولګېدو څه به وایي د دغې په باره کې؟ ما نن د دوی د ماډلز او د کم چې دی کم کړاو کړی دا ما وزټ کوم مې خپله مې وکتل انتهایي خوشحاله شوم ځکه چې د دې 11-12 سال عمر کې ماشوم ته دومره پته وي چې ګلوبل وارمنګ څه دی ایسډ رین څه دی اکسیجن سایکل څه دی یا مطلب د اټماسفیر دپاره د دوی د دومره معلومات نو زه یې نن چې په اسمبلی کې کم زموږ خلک ناست دی چې هغوی 50 کاله د هغوی عمرونه دي هغوی د دې څیز باره کې پته نشته او ډېره تمه مې د دې ماشومان نه چې دومره معلومات دوی ته دي نو انشاءالله مخکې چې دوی ته مقام میلاویږي نو دوی به خپل کنټریبیوشن دوی به خپل حصه اخلي په ماحول کې د ځمکې د خاورې لپاره به څه ناڅه دوی کنټریبیوشن وي انشاءالله که خیر. سیام سکول هغه نورې ماشومانان را سره موجود دي چا چې دغه ماډلز جوړ کړي دي د هغو نه تپوس کوو چې د دوی د دغې ماډلز چې دی نو مقصد څه دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو چې دا کوم ماډل جوړ کړی دی د دې مقصد څه دی؟
ما چې دا کوم ماډل جوړ کړی د مقصد دا دی چې زه په زموږ کوم خلک چې دی د هغوی کې زه دا احساس اجاګر کړم چې هغوی چې دی ایر پلوشن چې دی هغه سټاپ کړي ځکه چې هغه زموږ دپاره او زموږ د ارد ګرد ماحول دپاره ډېر زیات خطرناک کیدی شي. لږ غونډه کې به راته د خپل ماډل چې دی دا ډیفاین کړي چې This is the model of acid rain when the pH of rain is less than 5.6, so the rain is called acid rain. Acid rain is due to nitric oxide, sulfur oxide, carbon dioxide, which are highly soluble in water. These gases released from volcanic eruption, industries, and automobiles, etc. When these gases react with water, it produces carbonic acid, sulfuric acid, and nitric acid. And the acid then fall from the atmosphere to the ground. It affects human beings, animals, aquatic life, building plants, etc. यहाँ पे आप ये पॉन्ड देख सकते हैं जिसमें फिशेस जो है वो मर चुके हैं. एसिड रेन जो है वो वाटर का pH लेवल कम कर देता है जो फिशेस के लिए मुनासिब नहीं गया था, तो फिशेस मर जाते हैं, उनके जो एग्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिशेस के रिप्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है. इसके अलावा आप ये बिल्डिंग भी देख सकते हैं, इस पे एसिड रेन हुआ है जो बिल्कुल पोरस हो गया है. इसके अलावा एसिड रेन जो है वो एक तरफ सोइल की फर्टिलिटी ख़त्म करती है तो दूसरी तरफ वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस पर भी इफेक्ट करता है. यहाँ पर ये ट्री जो है ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है, येलोविश हो चुकी है और बिल्कुल तबाह हो चुकी है, इसका ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. سلام باچاره سره موجود دی چې سوشل اکټیویست دی دغه علاقې راغلی دغه ایگزیبیشن یې ولیدو دغه ماډلز یې ولیدل د هغو نه تپوس کوو چې څه محسوسوي. نو سلام باچا دغه ماډلز تا ولیدل دغې ماشومانو دونه خواري کړې ده دومره صلاحیتونه یې ظاهر کړي دي د دغې په حواله سره به څه وایې؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېر خوشحاله شوم زه لږ لیټ رالم پروګرام لی ولاسنویل ته یم خو پروګرام د ماشومان سیام سکول والا ډېر زیات بهترین وکړو. دغسې لکه د ګلوبل وارمنګ د ایشو پکې دلته هایلایټ کړو په دې ایگزیبیشن کې داسې دا نور شي نه ټریفک رولز ول داسې هیلدي پروګرامونه انشاءالله پر معاشره کېږي سکولونو والو زموږ فیوچر به دې سره ډېر برایټ انشاءالله او دا د ماشومان او افزارۍ دپاره موږ دلته راغلي وو او انشاءالله چې داسې قسمه ایگزیبیشن کې چې پروګرامونه کېږي دې سره وړو ماشومانو چې د فیوچر به دې ډېر ښکلی برایټ کتونکو د دنیا د ټولو په خطرناک ځای کې موجود یو نیوکلیر پاور پلانټ دې ماشومانانو جوړ کړی دی. پته نه لګي چې دوی له حکومت دغه اجازت څنګه ورکړی دی ځکه چې دا خو ډېر خطرناک څیز دی. د هغو نه تپوس کوو. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. دا راته ووایه نوم دې څه دی او په کوم کلاس کې؟ سر زه په کلاس 10 کې یم، زما نوم ملایکه ارشد دی. دغه کوم ماډل چې تاسو جوړ کړی د څه ظاهرول غواړئ د دغې نه؟ سر دنه مونږ دا ظاهرول غواړو چې ریاکشن څنګه کیږي، دا زموږ لپاره خطرناک څنګه دا زموږ لپاره فایدهمند څنګه فایدهمند داسې چې موږ له الکتریسيټي راکړي، خطرناک داسې چې کدا چرته ان کنټرول ریاکشن شو نو دا به هغه ځکه ټول تباہ کی. ماډل هم راته لږ غونډه کې ډیفاین کړئ. یس سر زموږ ورکینګ ماډل دا دی. سر دلته فیژن چین ریاکشن کیږي. فیژن چین ریاکشن هغه ریاکشن دی چې په هغه کې یو لارج نیوکلیس چې دی نو هغه سپلټ شي 2-3 نیوکلیایز ته، خو هغې سره موږ له ډېر شي انرژي هم راکوي. هغه په نیوکلیر ریاکټر کې دا ریاکشن کیږي. فیژن چین ریاکشن په نیوکلیر ریاکټر کې کیږي. دلته کې واټر پریزنټ چې کله ریاکشن وشي نو هغه هیټ انرژي ته چینج شي، هیټ انرژي بویلر ته راشي، بویلر نه چې دی نو هغه واټر سټیم شکل اختیار کې هغه لاړ شي ټرباین ته. ټرباین سره شافټ لګېدلی هغه جنریټر روټیټ کړي، د جنریټر نه موږ ته الکتریسيټي پرووایډ شي او بیا چې کم کول واټر نو هغه دلته هارډ واټر هغه دلته راشي کول د دې نه واپس او دا ریاکشن جاري. کتونکو تاسو وکړه چې د سیام سکول کوټه چې دا هغو یو ډېر ښکلی منظم پروګرام ارګنایز کړی چې په هغې کې تاسو ماشومان وکړه چې هغو ډېر په ښه انداز باندې پیټي وکړه. بیا دغه ایگزیبیشن له به راشو کوم چې دغه ماډلز دغې ماشومانانو تیار کړي چې د دې نه د دغې سکول د دغې ماشومانو د صلاحیتونو پته لګي. د دې پروګرام چیف ګیسټ چې و هغه مختار رضا خان و د هغو نه هم تاسو واورېدل چې هغو دغه ماشومانان دغه سکول یې ډېر زیات اپریشیټ کو.